خیرات کوم خوراک ته د هغه صحیح طریقه ته شر ولې زما عزتمندو خیرات صدقه کول اولی صدقه مقصد څه دی ای صدقه مقصد صرف او صرف د الله جل جلاله رضا ده چې زه صدقه کوم دې مقصد دی چې په دې باندې زمانه الله پاک راضي شي کچیر د صدقه دغه نیت وي نو ډیره خبره او که صدقه نیت دی چې را ورګه زه درې دغه جمعه لرونم چې خلکو ته پته ولګي چې جره پلان کې کس خدای دې ګوري چې راوړي نو دې هیڅ اجر او ثواب نشته چې کله تا نیت خراب شولو نو بس تا ته ټکه اجر او ثواب نه ملاويږي او نن سبا زه عام طور باندې خلکو سوچ موافق خبره کوم چې کوم ماته معلوم دي نن سبا چې کوم صدقې خیراتونه د دیګونو په شکل کې کیږي راغي مقصد صرف او صرف دکاوي راغي مقصد سره د الله رضا وینه ځکه چې ما ډېر کسان داسې ولیدل ما ورته خپل خبره وکړله چې یاره ته صدقه کوې نو دغه پیسې په کلي کې غریبانو خلکو باندې تقسیم کړه چېرته یې کونډې ښځې له یې ویر کړه دلته ډېره چیني چې واچوي نو ته خو اجر او ثواب سره کار دی ته ته اجر او ثواب میلاو شي نه کنه مولانا صاحب یو خلک یې چې یاره پلار پسې صدقه ونه کړله نه کنه مولانا صاحب یو خلک یې چې ښځې پسې صدقه ونه کړله بچو پسې صدقه ونه کړله نو چې خبره پکې راغله چې خلک یې بس ټکه اجر او ثواب نشته نو بهترینه طریقه صدقه دا نور زدانه یم خبره ده چې زړه کې اخلاص وي او په خلکو باندې خوراک کوي نو ډېره خبره زه خلک نه مانه کوم چې جره بالکل سره دی ګونه راوړم نیت خبره ته نیت د الله رضا جوړ کا صدقه څنګه کوي ته وکا او بهترینه صدقه او خاصه صدقه زما عزتمنو ته بار بار دا کوم چې دا خپل کلی کې غریبان خلک وګوره په خپل کلی کې په غریبانو خلک باندې پیسې تقسیم کا هغه په ځان خپل ضرورت موافق شی واخلي په دې باندې ته الله پاک ډېر اجر او ثواب ورکوي او بل زما عزتمندو چې کومه دعا ته هغه کوي کنه ولکه ته هغه جمعات کې چې کومه صدقه ته وکي کنه هغه خلک دا هغه دعا نشي کولای کومه دعا ته چې په کور کې محتاج خلک وکي نو بهترینه طریقه دا چې په خپل کلی کې یتیمان خلک یا کونډه خزه یا داسې نور چې محتاج وي هغه باندې خوراک وکړي نو بهترینه طریقه